د دې نه مخکې د سود او د دې ذکر تیر شو. دلته الله پاک جل شانه فرمایي چې سود مه کوئ بلکې اغوستل او خرڅول کوئ، تجارت کوئ، یو بل نه قرض پیسې اخلئ، بیع سلم کوئ، خو سود مه کوئ. نو دلته الله پاک جل شانه د بیع هغه اصول بیاني چې تاسو به یو بل نه قرض څنګه ورکوئ او د یو بل سره به د یو څیز یو خرڅوی به څنګه، اخلی به څنګه. نو که ستاسو په منځ کې د نیټې معامله وي د ادار، نو هغه یو بل سره لیکئ او په تش لیکلو باندې هم نه کېږي بلکې په هغې باندې ګواهان جوړوئ او چې لیکئ نو داسې لیکئ چې په هغې کې میعاد یعنې نیټه ټیم مقرروئ چې دې ټیم له به زه دا پیسې ورکوم، ځکه چې بیا به جګړه پکې نه راځي. او ګواهان په هم د دې وجې مقرروئ چې دی بیا د دې خپلو لیکلو نه ونه تښتي. دواړه کم بائع او مشتری چې دی یو اغوستل او خرڅول کې یا پیسې قرضدار یا قرض خوا چې وي، نو دوی چې دا معامله کوي نو دا به د دوو کسانو په منځ کې کوي، یا به دواړه سړي وي او که دواړه سړي ته نه میلاویږي نو چې دوه زنانه او یو سړی دا کم سے کم په ګواهۍ کې معتبر دي چې د دواړه کسان ګواه وي. نو دوی چې کله دا معامله کوي د قرضو، نو دا به لیکي ومو او بیا په دغه لیکلو باندې ګواهان جوړي. نو دا الله پاک جل جلاله اصول ښایي. د قرض معامله به تر معلومې نیټې پورې بلکې فقها تر دې پورې لیکي چې داسې تاریخ په هم نه مقرروي چې په هغې کې ابهامي پوشیدګي وي پکې، پټوالي وي پکې، بلکې داسې تاریخ په مقرروي چې دواړه چې کوم دی د هغې صفا مطلب وي. اوس یو سړي وي تر جوارو ریبلو پورې به زما او ستا معاملې د پیسو ده، د بعضې خلکو جوار لیټ شي، بعضې خلک مخکې وي، نو په دې کې بیا جګړه راځي. نو تاریخونو په اعتبار سره په 2 جنورۍ یا په 2 فروری باندې یا په 1 فروری دغه کمې چې د شمسي کم دغه د نن سبا تاریخونه دي په دې اعتبار سره، جنوري فروری په دې اعتبار سره، نو په دې سره خپل قرض مقرروي، نو دا بیا انسان پکې د نزاع او د جګړې نه بچ کېږي. تاسو ولیکئ هغې لره، خو دا امر استحبابي دی، یعنې که چا ونه لیکو نو ګنهګار نه دی، او که چا ولیکو نو ثواب پکې ډېر دی، مستحب دی. کاتب چې دی لیکونکی، نو که دې د دوو کسانو په منځ کې لیکل کوي نو دا لیکلو په انصاف سره کوي، او د دې نه دا مسله هم ثابتېږي چې دا لیکونکي به هم د یو کس طرفداري نه کوي بلکې دا به یو درېمګړی سړی دا لیکل به کوي. نو بالعدل نه مراد دا دی چې د یو کس حق ونه وي بلکې چې څنګه مقرر وي پیسې واغستې 1 لک روپۍ، نو دی به دا 1 لک لیکي، نه به دا لیکي چې د قرضداري سیټ به پکې هم نه کوي چې کوم سړی قرض اخلي، نو دغه سیټ به داسې نه کوي چې کمې به نه لیکي، ځکه چې هغه 1 لک روپۍ ورکړي دي. او د قرض خوا د چا چې قرض دی دغه سیټ به هم نه کوي چې د 1 لک روپۍ ورکړي دي، دې پکې ولیکي چې 1 لک 10,000 ورکړي دي، نو بالعدل په انصاف سره به لیکل کړي. نو دا کاتب چې دی لیکونکی، دته الله پاک د لیکلو هنر ښولی دی، دا یو لوی نعمت دی الله ول ورکړی دی، نو دی به د دې نعمت قدرداني کوي، او د دې نعمت قدرداني دا ده چې دی خلکو ته چې کوم دی فایده ورسي. نو که دې څوک د لیکلو دپاره راولي نو دی به انکار نه کوي، نو که د خپله مجبوري او جدا خبره ده، خو نور به عام حالاتو کې به دی انکار نه کوي. دا چا ورته ښودلی دی نو د دې نعمت شکر دا دی چې دی د خلکو د لیکلو نه انکار نه کوي بلکې د مسلمانانو د خیر دپاره دی لیکل کوي. پکار ده چې دا کاتب ولیکي چې د الله پاک چل ښولی دی، نو پکار ده چې دی د خپل چل دا د مسلمانانو د ښېګړې دپاره استعمال کړي، د چا په کار راشي، چاته نفع ورسي. یعنې کم قرضدار چې دی د باندې یو څیز خرڅ کړی دی د هغې قرضدار دی، یو نغدي پیسې ورکړي دي، نو دا لیکل په ده باندې دي، دی به خپل بیان کړي او دا د ده طرف نه یو اقرارنامه هم ده چې ما دوره پیسې د دې پلانکي نه قرض واغستې، یا مې دا شی واغستو تر دې وخته پورې او په دوره پیسو مې ته واغستو. نو دا لیکل د دغې قرضداري په ذمه باندې دي، د چا په ذمه باندې چې قرض دی، بلکې قرض خوا به نه لیکي، دی به لیکي. که د دې کومه خرچه راځي نو هغه به هم دا قرضداري ورکوي، د لیکلو چې کومه خرچه راځي. دله 1 لک روپۍ ورکړي دي، نو دی به په دې کې غداري نه کوي چې دی کاتب ته وي لیکونکي ته چې ته 10,000 کم 1 لک ولیکه، 90,000 ولیکه، دا به نه کوي، کمی به نه، په څومره پیسې ورکړي دي اک پیسې به. او د دې نه مخکې ته مضمون تیر شوی دی چې واتقوا یوما ترجعون فیه الی الله، واتقوا تاسو ویریږئ یوما د هغې ورځې نه ترجعون فیه الی الله چې تاسو په هغه ورځ کې الله ته واپس کېږئ. نو دا خبره به ذهن کې ساتئ چې لیکل کوئ چې د هغه ورځې نه ستاسو په زړه کې یره وي، نو بیا به تاسو لیکل ټیک ټیک کوئ، ګواهي به ټیک ټیک کوئ. په چا باندې چې قرض دی سفیحا دی، کم عقل وي، لیونی وي، او ضعیفا یا کمزوري وي، یا ماشوم وي، د ماشوموالي د وجې نه دی خپل حق کاتب ته خبره نشي کولی، او یا دی ډېر بوډا وي، ډېر ضعیفه وي، نو دی د هغې د وجې نه دی کاتب لیکونکي ته دا خبره نشي کولی چې ما دوره پیسې واغستلې. او لا یستطیعو او یا طاقت نه لري دا کس ایمله چې دی املا ووایي چې دی بیان وکړي، یا دا کس
کم عقل دی، مجنون دی، لیونی دی، سفیهن او ضعیفن یا کمزور دی، د بوډاوالي د وجې کمزوري دی یا د وړوکوالي د وجې کمزوري دی. او لا یستطیع یا دې طاقت ته ویلو نشي ویلی نو کولی، یعنی دې دا بیان کاتب ته نشي کولی، په ژبه باندې چاړه دی یا دی یو ژبې والا دی او د لیکونکي بل ژبې والا، سړی پنجابي راغی دلته کې او دلته بل سړی په اردو نه پوهېږي، پښتون لیکونکي، نو هغه بیان نشي کولی په پښتو کې. نو دغه رنګ او لا یستطیع یا کو طاقت نه لري ایملا دا چې دی املا وایي، دا چې دی دا بیان وایي چې ما دوره پیسې واغستې، هو فلیملل نو پکار ده چې املا وکي، پکار ده چې بیان وکي، ولیه د یو واکدار، د یو وارث، د یو ولی بالعدل په عدل سره، خو هغه هم چې د بیان کوي نو خلق مت پکې نه کوي، بلکې څنګه چې د حق وي کو د ماشوم دی هم د چې کوم معامله کړ دغه بالکل ټیک ټیک دی کاتب ته وي، یا د لیوانې دی نو هغه معامله د ټیک ټیک وي، ځان د پکې تخز نه وي، دا ولی په انصاف سره بالعدل باندې. واستشهدوا او پکار ده واستشهدوا تاسو گواهان جوړ کړئ، د خپل لفظي معنی ده واستشهدوا تاسو گواهان طلب کړئ، او محاورت ترجمه دا ده چې واستشهدوا او تاسو گواهان ونیسئ، شهیدین دو گواهان من رجالکم د خپل سړو، یعنی دا کوم معامله چې کوي لیکل چې کوي نو په دې باندې دو گواهان جوړ کړئ. نو دلته کې فرمایي چې شهیدین دو گواهان من رجالکم د خپل سړو نه، دا رجال دو لفظونه دي، یو رجال دی او بل کوم دی، رجالکم، نو رجال جدا دی او کوم جدا دی. رجال دا د رجل جمع د رجل سړی ته ویلی شي، او رجال د رجل جمع د سړو ته ویلی شي، او کوم تاسو، نو من رجالکم د خپل سړو نه، من رجالکم تاسو د خپل سړو نه چې کوم دی گواهان ونیسئ. نو مخې ته مضمون تیر شوی دی، خطاب مسلمانان دی، یا ایها الذین آمنوا، ای ایمان والو، دا خبره خو مسلمانانو ته کوي کنه، مسلمانانو ته وایي چې رجالکم تاسو د خپل سړو نه، یعنی د مسلمانانو نه، نو معنی دا شوله چې په مسلمان باندې به گواهی مسلمان کی، د کافر گواهی معتبر نه ده، د کافر گواهی نه قبلیږي. نو من رجالکم د خپل سړو نه، فإن لم یکونا پس کو چې نه وي رجلین دو سړي ته چې کوم دی موجود نه وي، نه ملاویږي د گواهی دپاره، نو فرجل نو یو سړی وامرأتان او دوه ښځې، نو بیا یو سړی او دوه ښځې گواهان په خپل معامله باندې جوړ کړه، ځکه دوه ښځې دا د یو سړي قایم مقام دي، ځکه چې دا ناقص العقل هم دي او ناقص الدین هم دي، د عقل کم دی، د دې وجې نه شریعت دا حکم کړی دی سړی دا به چې کوم دی د دوه ښځو قایم مقام دی. دغه رنګ په میراث کې هم د یو دوه خویندې په یو ورور باندې حسابي، چې یو ورور څومره حصه لي نو دومره هغه دوه خویندې لي، یعنی څلور جریبه ځمکه ده یا شپږ جریبه ځمکه ده، نو چې دا درې چې کوم دی درې جریبه دا به یوازې دا ورور یې لي، او دا درې جریبه بیا د دواړو خویندو په منځ کې تقسیمېږي، نو په هر څه کې د دې نیمه ده. هغه سړي او هغه ښځې ځان لپاره منتخب کړي د گواهۍ لپاره چې بائع او مشتري دواړه پرې راضي وي، د دواړو په نسبت باندې معتبر وي، یعنی داسې نه وي چې داسې سړی د گواهۍ لپاره هر یو کس چې کوم دی نه خوښوي چې هغه سړی عادل نه وي او هغه سړی دروغجن سړی د گواهۍ لپاره څوک نه بوځي. نو هر سړی دا کوشش کوي چې زه د خپل ځان لپاره په خپله معامله باندې ګواه جوړ کړم، نو دا کم څه کم عادل وي، دروغجن نه وي. چې د دواړو خوښې نو هغه کسان به د گواهۍ لپاره منتخب کولی شي. تاسو راځي نو که دوه سړي وي که دوه سړي نه وي نو دوه زنانه یو سړی، دا دوه ښځې څه لپاره مقرري وي؟ ځکه د ښځې یېرزړې ډېري په نسبت د سړو باندې، چې دواړو زنانو نه د معامله کې څه خبره خطا شي یېره شي، نو دا یو به دې بلې ته وریاده کړي چې پلان کې چل خو داسې شي دا لیکل خو داسې شي، دا دویم به ورته وریاده کړي. کله چې دوی عدالت ته راوبللی شي نو دوی به د تلو نه انکار نه کوي، ځي به ده چا دپاره چې دی ګواهي کوي په حقه ګواهي دی به ورله ځي، دی به منې کېږي نه، هم د سخت ضرورت دی جدا خبرې، خو نور عامو حالاتو کې به دی ګواهۍ له ځي چې د بل مسلمان حق ونه والي شي. دا معامله ویلي که په دې کې سستي مه کوئ، هر څنګه معامله چې تاسو کوئ د قرض، نو که وړه معامله وي او که غټه معامله وي نو دا ولیکئ. نو دا ګوره لیکل فرض نه دي، دلته دا حکم دی، دا استحبابي حکم دی، وجوبي نه دی، یعنی واجب نه دي. که چا ولیکل نو ثواب پکې ډېر دی او ډېرې لویې فایدې دي د دنیا او د آخرت هم، او که چا ونه لیکل نو ګناه پکې نشته دی. ستاسو دپاره دا لیکل چې کوم دي دا ډېره د انصاف خبره ده عند الله، د الله په نسبت باندې دا لیکل چې تاسو وکړل نو دا انصافي لیکل وشو، نو په دې کې نه د قرضداري حق والی کېږي نه د قرضخوا حق والی کېږي، لیکل شوي دي. باید سړی په خوله باندې خبره وکړي نو انسانان خو ډېر یېرزړي دي، خبره ته یېره شي
یو ما دوره درکړې بل ما دوره اکثر د گواهانو پکې میر شي چې لیکلي مخې ته نه لیکل نه څوک نشي تختیدلې نو ودا د الله په نسبت باندې انصافدار خبره ده چې نه د یو حق والی کېږي نه د بل حق والی کېږي ځکه مخې ته لیکلي شي نو د الله په نسبت دا خبره ډیره د انصاف ته واقوم او ډیره قوي خبره ده دا لیکل للشهادت شاهدین للشهادت د شهادت لپاره د شاهدینو د گواهانو د شهادت لپاره دا هم ډیره مضبوطه خبره ده دغه چې لیکل پکې شوي دي نو هغې بالکل په دې لیکلو مونږ ګواه کړو او دې دا ټوله خبره چې کومه شوې هغه ورته رایاده شي ځکه د دې په مخکې لیکلي چې لیکلو ته دې وګوري نو دې لپاره دا خبره نور هم مضبوطه شوله چې دا معامله مونږ لیکلې وه په دې باندې مونږ دواړه ګواهان وادنا او دا ډېره نږدې ده دا لیکل ډېر نږدې دي الله ترتابو دا چې تاسو شک وکئ په دې خبره کې نو ګوره لومبې د الله په نسبت باندې دا د انصاف خبره ده واقسط عند الله واقوم للشهادة او د گواهانو د لپاره هم مضبوطه خبره ده قوي خبره ده وادنا او ډیره نږدې ده الله ترتابو دا چې دا بائع او مشتری د کوم دواړو کسانو په منځ کې چې معامله راغلې ده نو د هغې دپاره هم د شک او د شبهې نه بالاتره خبره ده شک پکې نشي کېدلی نه به شک په څه کې نشي کېدلی فی جنسه یو څیز غنم چا ورکړي دي نو د هغې جنس یې لیکلی دی دغه رنګ چې کوم دی لیکلي پکې نه شوي نو هغه وي تا ماله وربشې راکړي دي وي تا غنم راکړي نو اکثر د گواهانو هم دا خبره یې خو چې لیکلي نو لیکلي نو دا د دې دواړو کسانو په منځ کې چې کوم معامله ده د دې دپاره هم چې کوم دی د شک نه بالاتر خبر شک پکې نشي کېدلی وقدره او د قدر د اندازې چې څومره دې راکړي دي یو من دې راکړي دي 2 منه دې راکړي دي نو په دغه کې هم شک کېدلی شي په نیټه کې هم شک کېدلی شي تر کوم وخته پورې زمونږ او ستاسو دا میاد مقرر په دې کې هم شک کېدلی شي نو د دې ټولو نه د دې دواړو دپاره د کومو کسانو چې په منځ کې معامله ده دې دپاره هم د شک نه بالاتر خبر د شک پکې نشي کېدلی دا لیکل نو دا د الله په نظم انصافداره خبره ده د گواهانو دپاره هم مضبوطه خبره ده او د بائع او مشتری کومو چې د یو بل سره معامله ده دې دپاره هم د شک نه بالاتر خبره ده دې پکې هم شک نشي کېدلی هو نو که د لاس په لاس تجارت د نغدو نو دې کې لیکلو ته ضرورت نشته دا مو لیکئ خیر حاضرتن لاس په لاس تدیرونها چې اخلی را اخلی تاسو تدیرونها هغه تجارت چې تاسو لاس په لاس اخلی ورکوئ په یو لاس پیسې او بل لاس څیز را یا په یو لاس څیز خو راواغست د غوړو ډبه خو راواغسته او بل لاس خو پیسې ورکړلې نو په دا دې ته لیکلو ته حاجت نشته حاد ان تکونه دا چې وي تجارتن داسې تجارت داسې بیع حاضرتن چې لاس په لاس وي تدیرونها چې تاسو اخلی را اخلی هغه بینکم په خپل منځ کې نو فلیس علیکم نو نشته په تاسو باندې جناح څه ګناه الله تکتبوها چې اون لیکئ هغه دا لاس په لاس چې خرڅوئ او اخلی نو دا کو تاسو په کاغذ باندې اون لیکئ ګواهان په جوړ په کاغذ یې اون لیکئ نو په دې کې په تاسو باندې څه ګناه نشته دی واشهدو خو بیا هم شدیت وي چې واشهدو چې کله غټه معامله کوئ نو واشهدو ګواهان جوړ کړئ اذا تبایعتم هر کله چې تاسو بیع کوئ کو نقد باندې هم کوئ نو خیر د لیکل پکې مه کوئ ګواهان بیا هم مستحب دي چې ګواهان پې جوړ کړي ځکه چې مشتری به یو به وي اغوستونکي چې ماله د کم څیز راکړلی او دا ورکوونکي به چې ما پوره درکړل په دې کې هم جګړه جوړېدی شي چې کله ګواهان پې جوړ شو په نغدو باندې نو هم خبره به د شک نه ووځي اذا تبایعتم واشهدو تاسو ګواهان جوړ کړئ اذا تبایعتم هر کله چې تاسو بیع کوئ ولا یضار او نه دي شي ورکولی تکلیف نه دي شي ورکولی ضرر کاتب لیکونکي ته ولا شهید او نو ګواه ته نو کاتب ته به هم تکلیف نه ورکړي چې دغه ضروري کار دی ته د مټې نیول چې نه زما دا کار ړومبی دی خیر به دغه ضروري کاري اته هسپتال کې مریض پروت دی څوک داخل تی لاس نه کلک نیول چې زما د معامله ړومبی ده په دې به ورته تکلیف نه ورکوي ولا شهید او نه به چې کوم دی ګواه ته تکلیف ورکولی شي چې دغه کور کې مریض دی او ته ما سره ګواهی له ورشه یا په دې باندې یا کاتب دا معنی ده چې کاتب له تکلیف نشي ورکولی ضرر به ورته نشي وررسولی نو ده له پیسې ورکوي د دې او ولا شهید او شهید ته تکلیف نشي ورکولی دی ګواه ته چې ته عدالتونو ته راځه نه دی ولا کاری ورکړل نه دی ته چې کوم دی سوارلای وغیرہ موټرسایکل وغیرہ پرې خې او ته راځه لیکن خپل پیسې لګي او استاد لپاره گواہی کین دا پیسې پتا باندې دا به ورکای دا غرنګ د کاتب له دا پیسې پتا باندې دا به ورکای وان تفعلوا پس کو چیرته سو وکړو دا کار فانه نبشکها دا کار شدی فسوق دا ګناه دی بكم پتا سو باندې کاتب له خو تکلیف ورکو او شهید نو دا حکم وجوبي دی پدې کې ګناه تکلیف پنه ورکای خو ورکو نو ګناګارېږي پدې باندې وان تفعلوا پس کو چیرته سو وکړو فانه دا کار فانه نبشکها فسوق ګناه دی بكم پتا سو باندې واتقوا الله او یریګه د الله نه ويعلمكم الله خي الله پاک تاسو ته علم د دې معاملې
الله پاک تاسو تعلیم درکړي، تاسو ته چل خې د معاملې. والله الله تعالی بكل شيء علیم، په هر څه باندې پوهه دی.